बाप ने तो बयान तजावुज़ अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह तबारक व तआला हदीस नफ्स या खवातिर बिल क़ल्ब आगुना की गोल दी अल्लाह तबारक व तआला दीन तजावुज़ की अल्लाह ताला मानते आग सूरत के तजावुज़ की जालम तस्तक़िर कल जदा करार होने की तजरबे के वेशी फजल की तिरशी व नासिब दाश और बाप जे को बयान दी खबर है कि अल्लाह तबारक व तआला न मुकल्लफ फी इल्ला मा युक़ा आगा सिबान अल्लाह इंसानान ला मुकल्लफ कई आगे ताकत और बयान हुक्म द हम के हसनी व सय्यी जो सड़े तक नीति तो की दायो सड़े तक बदी तो नीति ते यो सड़ी कस को यदि हुक्म सने और जो सड़ी बदी का कस होकर इरादे हो तो आया यदि हुक्म सने मैंने पे कस दियो तो यदि हुक्म से अता तो नीति मिलावी कर मिलावी जब बदी कस दियो तो आया ताता यदि बदी विज और यदि गुनाह बंद मिलावी भी करने मिलावी और तो मला आता नहीं वो रसूल की तारीफ करे वो मैं तो भी करेगा कि वो ना भूले को मैं का قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا وهو بن صالح على عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما أرسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دایا نازل شو نبی علیہ السلام نے لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله دا آیات را تاسو کار کوي هغه د دنیا تاسو په نفسونو کې یا پټوي حاصل هم به الله ولي د دنیا څخه خلاص کوي ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال ابو هريره فاشتد ذلك استفتح ولا خبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابه واني انسان کو شیخ کار کوي دا غیرم الله حساب او چې انسان دې حکم دی کو دا غیرم الله حساب دا کوي قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اورال صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام ثم بركوا على الركب اغین بعد بركوا على الركب پر دا نو اصل کې ویل کېږي او جامه ده دبل جامه ده دا کم خلقلی بيزي په ورونو کې هغه مرعا چراغا توري هغه په جمی کې دا پتن باندې ثم برکو د ګرم جامع واچول علی رکبه فشابان پزنګونو باندې یعنی پزنګونو باندې دا ګرم جامع واچول دا تعذبن ادب اختیار کر پیغمبر علیہ السلام نے څنګه دا آداب صحابه کرام څخه صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم په مخکې نه کېدله ډېر په ادب باندې ډېر په احترام باندې نه کېدله دې د اختلاف په شکل کې نه کېدله ډېر په ادب باندې نه کېدله او بیا په دې څنګهونو باندې ګرمه جامه واچوله چې ادب شکل باندې داخل فقال الصحابه اي رسول الله صلی الله علیه وسلم كل اسلام من الاعمال مختلف رسول اعمالنا معصوم کو اجر تاسو باندې اعمال داسې تمام داتا الصلاه والصيام والجهاد والصدقه والصوم من العانيه والعنايه ولا نصيبها من لا تبدي نشتا لأجانا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تاسرات لأن تقول تاسوي كما قال لك تجبير على الكتابين عاصي وحسن القرآن شاهدكم خبرت ولا ليس مرمي يا خبر من قبل كتب استاذنا وسمينا وعصينا أجبرا بيادة السلام تخبر أو وعصينا ومنوينا
بل قولوا سمعنا واطعنا داول موږ خبر او کو تابعداري کو غفرانك دا مفعول به فعل محذوف ده نظر غفرانك يا الله مستان تلقوا كان تمام في سورة بني إسرائيل وإليك المصير تاجريني قالوا الصحابة الكرام سمعنا وأطعنا وطعنا قدمنا وإليك المصير صحابة الكرام لا حول معنا رسول الله في حكم كالسلمان تقرير قبول ده داغي تابعداري وخامخا لا تكون هغه وخامخا فلما اقتراها القوم هل کله چې ولوسل دي کلمات لرقوم صحابه کرام دا کلمات ولوس ذلت بها السنتهم تواضع لله تبارك وتعالى تجوید دیو ذلت بها دا بدل دې جملې دې اقتراهانا او دا د لما د پارا هغه د پارا جواب دی چې لم نا انزل الله الله جل لا نازل یعنی الله تبارک وتعالى د صحابه کرام دعا قبول او د دعا نو ورسته کوم آیات هغه نازل شو دا غي اعلان صحابه کرام دعا کوي تاسو نه دا زموږ په وخت کې نشته او الله پاک دی باندې اساني ذکر او صلا ذکر ذلت بها السنه تواضع کلا جبې دې په احترام باندې تابعداري باندې کوم بالکل یا الله تعالی تابعداري نو انزل الله عز وجل ولا تبارك وتعالى نازل کړ فی اثرها ورست الذين یا فی اثرها ورست دی آیاتنا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا آیات لکه چاغي صحابه کرام دعا وکړه نبی رسول الله والسلام نبی رسول الله فرض خبره ورنه تابعداري وکړه اول بالکل موږ تابعدار الله ته عاجزي وکړه دا حکم تسلیم کړ صحابه کرام دعا الله قبول دعا نو کوم آیات نازل شو هغه نو صداغه اعلان هغه آیات كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وفرقوا ما بين الانبياء عليه الصلاه والسلام في اصل الايمان دا وسره کوي چې فرق په اصل ایمان کې نشته اگر کا بل آیات راځي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله بعد انبیاء علیہ السلام سے بعض من فضیلت وبل لا نفرق بين احد من رسله يأخذ الياتين كما بين تهرب الكلام معنى هذا لا نفرق بين احد من رسله في اصل الايمان او تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هغه چې ورکړل شوی دا فضیلت جزئی دی د دې په مابین کې تعارض وکړه دا نشته وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما فعلوا ذلك ركعت صحابه کرام دا کارو کو نو نسخه الله تعالی الله منسوخ دی آیات لرفع انزل الله على نازل کو لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اغين استدعاء آیات دانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يا الله منون نسی په اعمال باندې چې موږ نه کمیر شي او یا موږ خطا شو لا تبتلا فرمنا عم بل ربيت الذي قد فعلت الا تبتلا فرمنا چې استجبت لكم فيما دعوتمون ما نه کوم سوال کوي تاسو باندې قبول ما نه کوم دعا کوي تاسو دعا ما قبول نعم الله وكيل ربنا يسمع ذكرى الله لا ينادي ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبل اغشا مشقت والا کارون اغه اسر او اغلال چې کوم په مخکینی قومونو باندې اسرائیل باندې و نو هغه یاله مونږ باندې بار نه ځکه هغه باندې اسر او اغلال داسې مشقت والا کارون هغه په لوس نو نبی صلی الله علیه وسلم په لوس نو په دې پینځم اجر ثواب مغفرت زکات ربع د مال څلور روپیو کې جوار روپی بیا ورکول د نبی رسول الله په امت باندې تدریخ کې جوار روپی دا او بیا څوک نه ورته پنځه منځونه دي ملا طالب په جواب باندې پوره کول شي الا ماشاء الله دا په دوس منځونه بیا به څه کوو دا به تمام مرسته کولو به له منځونه الله دې منځونه زکات کوم سختي و چې غنا به وکړه
او سهار وخت ته څنګه لیکل شي چې بیا دا غوڼه کوي دا څومره سخته د جماعت ما سوا چې تم قبل دلنه بغیر او د اصل کې دا جایز نه کوم ځای جامه باندې چې نن هغه نجاسه شو هغه باندې کار کول هغه باندې پرې کول دا څومره سختي توبې قبل دل دا او توبه بدل قبل دل چې ځان دې من کړي توبه رسول الله واتوب دې من كل ذنب ما نکار نه کړي ځان دې من کړي الله توبه قبل ولا دا څومره سختي دا ټول سختيان نبی له صلوات والسلام الله تبارک وتعالى دا رپورټ او الله الله پاک فرمانا استاسو کوم دعاو وکړو ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به الله هم باندې بار نه کې هغه څه نو تاسو کوم طاقت نیوي هغه هم باندې بار نو دیو جنا دې هغه استر او اولاد هغه مشاف کارونه چې صحابه کرام کله تابعداري اظهار سلام د احکام شرعیه او تابعداري مولا تبارک وتعالى ذات له دا الله پاک وکړه او بیا چې کله د مولا تعالی نام الله تعالی نام واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم انا لا يا الله من غلبا راکې په دې باندې په حجت جنگ اظهار د دین کی دلایل کی لا تطلقن نعم او تاسو غلبا ملوي تاسو په حجت کې قوي تاسو په جنگ کې قوي تاسو باندې د کافرانو نه اظهار دین چې کوي نو په دې کې وتا چې مضبوط او قوي الله دا دعا هم کوي په دې حدیث کې دا چې سره هغه آیات ابتداء اولا الله تعالی الله تبارک وتعالى هغه منسوخ کو هغه نو ورسته دا بل آیات الله تعالی نازل کو لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت په دې کې اوس دا یو آیات دا ناسخ دی آیات بل آیات دا منسوخ دی په دې کې د علماء مختلف اقوال امام مازری رحمه الله هغه دا وایي چې دې ته نسخ ویل شوی ده دا نسخ صحیح نه ده ځکه نسخ هغه صورت کې چې کله بنا دا ممکن معنا دا ده چې دو آیاتونه وي او ډول په مابین کې اجتماع دا ممکن نه وي اجتماع متعذر وي نو هغه دې کې نه یا یو د آیاتونو رد بل آیات تبلیغ نه الته نسخ الته حکم منسوخ کی لہذا دلته نسخ دلته وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ده حکم عام ذکر عموم اشاره چې تاسو په کې کوم خواطر ګرځيږي هغه ته اشاره چې تاسو په اختیار کې او که تاسو په کې سيزونه ګرځيږي او بغیر د اختیار نه وي نو هغه ته هم اشاره عام حکم دا بل آیات چې الله پاک راولېګا او نازل کلا یکلف الله نفسا الا وسعها دا مخصص دی عموم د پاره او البته صحابه کرام هغه ولې دا دعا کوله صحابه کرام ولې خطو چې آیات هغه وجه داوا صحابه کرام په قرینی د حال باندې دا معلومه کړی و چې موږ په ځل کې څه ګرځيږي او موږ یې مالکان نیو زمون اختیار کې نیوي د اختیار چې په ځل کې راځي وګین تبدو ما بشان کوشکم او تخفوه يحاسبكم به الله د اختیار چې ځل کې راځي د دې حساب باندې الله چې دې حساب الله کوي نو لهدا صحابه کرام هغه دا ویل چې دا په موږ کې دې بلا اختیار حساب الله کې دا خوري سخت دا ډیره سخت صحابه کرام دا فهم کړیو د نبی صلی الله علیه وسلم سره قاضی عیاض رحمه الله وی چې دې ته نسخ ویل شي په حدیث کې دا خبره ځکه راوی چې روایت نقل کوي هغه اطلاع او نسخ په باندې کړل او تصریح په باندې هم شوی چې دا حکم منسوخ
حکم منسوخ دی لفظا هم تصریح باندې شوی افغان هغه د رحمت دې په اړه ذکر شوی نو خبره ده چې معنا تصریح شي په دې آیات باندې دته د نفس حکم شوی او تصریح باندې شوی هم لفظا هم معنا ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړ صحابه کرامو ته چې په دې ایمان لري سمع او طاعت دا وایي چې موږ تابعدار الله تعالی حکم ته دا خبره کله چې الله تبارک وتعالى